وزیرالله خیبر پختونخوا محمود خان په خصوصي هدایاتو صوبایي وزیرانو انورزیب خان، اقبال خان و ایم پی شفیق افریدي د جمرود یوه ورځنۍ دوره وکړه او علاقې مسایلو حل کولو دپاره کتابیات شوې وه. چېرته چې حکومتي وزیرانو ځایي خلکو مسلې واورېدې، غونډه کې موجود لاین ډپارټمنټ مایندګان علاقې ملکانو ګډون کړی و. جایز وختونه کوم چې آیا د معاش وعده په شو ته یا ګوله وهیجونو ته هغه پاکستان نه ملاویږي چې نورو پرسونو ته ملاو دی؟ آیا پاکستان خزانو کې پیسې نشته دی یا څه نور څه دی یا که څه نوره څه خبره وي زړه نه راته ووایه چې یاره بس تاسو موږ نه یو قبول کړي، تاسو سره خو موږ هسې دروغو خبرې اترې روانې کړي، موږ بس صرف دغه هغه نه راغلي یو دغه پاټې نه راغلي یو چې دلته بس قبضه وکړو، چېرته مدنیات وي یا چېرته جنګلات وي یا چېرته څه نورې خبرې وي، بس موږ دغو نه راغلي یو، تاسو مسلو حل کېدو له نه یو راغلي. په دا سلسله کې موږ بې شمېره ډارنې وکړې، په دا کې موږ بې شمېره اسلام آباد را لاړو، په دا کې موږ صوبایي اسمبلۍ نه لاړو. غونډې ته صوبایي وزیرانو وویل چې صوبایي حکومت د قبایلي اصلاح کې د پسماندګۍ د ختمې لپاره هلې ځلې کوي او قبایلي سیمو کې ریکارډ ترقیاتي کارونو باندې کار روان دی. مقصد د دې سیشن دا و چې اورال په قبایلو کې څومره مسلې دي زمونږ د صوبایي ګورنمنټ د محمود خان د خان صاحب د ویژن مطابق په قبایلو کې ډېر لوی کار روان دی. اورال چې زمونږ څومره نمایندګان دي د پاکستان تحریک انصاف، نو موږ په خپل الیکشن کمپین کې د قبایلو سره دا وعده کړې وه چې خان صاحب د خپل پاکستاني قوم سره د یو نوي باجو پاکستان وعده کړې ده. موږ په هر یو ډسټرکټ کې دا زمونږ د کمپین حصه وه چې موږ د یو نوي باجوړ د یو نوي خیبر د یو نوي وزیرستان وعده کړې وه. نو د دې سیشن مقصد دا و چې موږ د عام پبلک سره دلته ملاو شو، موږ د مشرانو سره دلته ملاو شو چې آیا دلته کم مسایلو په هغه باندې کار څومره روان دی، څومره خلک مطمئن شوي دي او مزید کم داسې مسایل دي چې په هغه باندې کار کول پکار دي. دغه شان غونډې ته بیا کولو سره د علاقې پسماندګۍ ختمه وشي او قبایلي سیمه کې به ترقیاتي کارونه وشي چې ورسره به علاقه ترقي وکړي. کیمرامین واجد سره ظاهر شاه افریدي، آج ډیجیټل، جمرود.